فیصل واړه فرمایي چې زمونږ آرمی چیف زمونږ د ملک لپاره خوشخبري راوړي. افسوس خبره دا ده چې خپل ملک لوټي لوټي کو په کمو کې چې الله پاک مونږ له هر قسم معدنیات راکړیو، هر قسم ذخایر راکړیو، هغه لوټي لوټي کړه او ترې د امریکې ته او په امریکا باندې خپل معدنیات خرڅوي او هلته نه قوم ته خوشخبري راوړي، قوم ته پیسې راوړي. دا زمونږ دومره بدقسمتي ده او موږ د دنیا هغه بیوقوف او داسې بزدله انسانان یو پاکستانیان چې موږ خپل معدنیات هلته خرڅو او د هغه ځای نه چې کوم دی پیسې راوړو او ډالر راوړو او دلته په خپل خلک وژنو او په دغه معدنیاتو کې به د ډېرو پښتنو کورونه روان شي، پښتانه به در په در خاورې په سر شي او دا بوټ چاټ، دا پالشیان، دا دلګان، دا وزیران دا وایي قوم دپاره خوشخبري راوړي. نو قوم وینه خرڅه شوه، قوم مو خرڅ که په 9 مۍ کې م کپړې ته ووښې، په باجوړ کې، په وزیرستان کې قوم لوټي لوټي که د یو کور نه څلور جنازې ووښکې. الله مو در په در خاورې په سر که. زه د یهودیانو او د عیسایانو چې کوم دی خوټې تلی. الله پاک وایي چرته د اسرائیلو په قرآن کې الله پاک فرمایلی دي د مسلمان او د اسرائیلو چرته چې کوم دی دوستي نشي کېدی، ولې چې اسرائیل دا د اسلام دشمنان دي او دا د مسلمان دشمنان دي او دیوزي د اسرائیل دغه غټه خوټه او چتای د ټرمپ ته سپینه غټه خوټه او قوم له خوشخبریانې راوړي.